څلور قسمه کورونه داسې دي چې هغې ته د رحمت فرشتې بالکل نه داخلیږي، او کله چې یو کور ته د رحمت فرشتې نه داخلیږي نو بیا په هغه کور کې اختلافات وي، جنگ جګړې وي، بې اتفاقي وي، د ښځې او خاوند اختلافات تر طلاقه پورې رسیږي، دغه رنګې دوه ورونو اتفاق نه وي، د خویندو ورونو اتفاق او اتحاد، هغه مینه محبت فضا بالکل ختمه وي، دینداري ختمه وي. او دا فرشتې چې کمې دي صرف د رحمت فرشتې به نه داخلیږي دې کور ته، باقي چې کمې د عملونو لیکونکې فرشتې دي او د مرګ چې کومه فرشته ده هغه به دغې کور ته داخلیږي د روح قبض کولو دپاره، او د رحمت فرشتې به بالکل دغې کور ته نه داخلیږي. څلور کورونه دي د حدیثو مطابق. اولنی کم کور دی چې هغې ته د رحمت فرشتې بالکل نه داخلیږي، هغه کور دی چې په هغه کور کې پالتو سپی وي. مونږ تاسو ګورو اکثر خلک کې د سپي ضرورت ورته نه وي، نه زمیندار وي چې پې پټي پې ساتي، نه ښکاري وي چې ښکار پې کوي، او نه دغه رنګې ګډې بیزې د هغه وي چې رمې سره لیږي رالیږي د خپل حفاظت دپاره. د کور د حفاظت دپاره نه وي، د مال د حفاظت دپاره نه وي، بس شوقي ساتلی وي. ډېر خلک داسې دي چې هغې سپیان هم شوقي ساتي. نو حدیث مبارک کې راځي چې دغې کور ته چې په هغې کې شوقي سپی وي دې ته بالکل د رحمت فرشتې نه داخلیږي. او واورئ شوقي سپي ساتونکي خلکو واورئ، کم سړی چې شوقي سپی ساتي، بلا ضرورته سپی ساتي او هغه په خپل کور کې هغې دپاره ځای جوړ کړی وي، هغه به ځان سره ساتي ګرځئ را ګرځئ، نو د حدیثو مطابق وایي د دغه سړي د عملونو نه، د دغه سړي د اجر نه به روزانه 2 قیراته اجر دا کمیږي، کمولی به شي د عملونو نه دغه اجر. 2 قیراته څومره دي؟ یو قیرات د احد د غر عمره برابر دی. نو خپله سوچ کوه زمونږ او ستاسو عملونه به څومره وي، زمونږ او ستاسو روزمره عملونه به څومره وي چې لا یو قیرات تې کم هم شي، 2 قیراته کم شي. نو مسلمانانو ورونو، کم خلک چې پالتو سپي ساتي، د سپو سره مینه لري، د سپو سره شوق لري، نو په ورن دغه سپي لرې کوي د ځان نه. دا نه چې په سپو باندې ظلم پکار دی، سپو باندې ظلم نه دی پکار، زناور دی، خو هغه دې درجې ته هم نه دی رسول پکار چې تی راولې په کور کې او په کور کې ځان سره وساتې. بهر کوم ځای کې ګرځي را ګرځي، خیال هم پې ساته، چې روټۍ م ورته وړه، هر څه ورته کوه، خو په کور کې یې مه ساته، کور ته یې مه راوله، ځکه بیا به ستا کور ته د رحمت فرشتې نه راځي، او کله چې د رحمت فرشتې نه راځي نو بیا به ستا کور پریشانۍ او د غمونو، دردونو، تکلیفونو، مصیبتونو مرکز به وي ستا کور. نو د خپل کور نه پالتو سپي چې دی دا لرې کوي. دویم کم کور دی چې هغې ته د رحمت فرشتې نه داخلیږي، هغه کور دی چې په هغې کې تصویران لګېدلي وي، مجسمې لګېدلي وي. یو خو تصویر چې کوم شرعاً اجازت دی، هغه تصویر دی چې یا په کارډ باندې لګېدلی وي، شناختي کارډ باندې، یا د پیسو چې کوم تصویران دي دا اوس عذر دی. د دې نه علاوه کم تصویران اکثر د غټو غټو کورونو کې لګېدلي، دا مې نیکه مړ شوی او د هغه تصویر دی، او دا مې ماما مړ شوی او د هغه تصویر دی، او دا مې نیا مړه شوی او د هغې تصویر دی. دغه تصویران او ورسره مجسمې د غټو غټو کورونو کې لګېدلي، د مثال د یو زناور مجسمه جوړه کړې یې، د شیر مجسمه جوړه کړې یې، د کم قومي زناور چې د هغې مجسمې جوړې کړي، نو دغه مجسمې لګول په کور کې یا دغه تصویران لګول په کور کې، دې سره به هم ستا کور ته د رحمت فرشتې نه راځي. او مخکې خبره ما وکړه چې کم کور ته د رحمت فرشتې نه راځي نو بیا هغې ته نور څه راځي. دریم هغه کور چې په هغې کې ګنده بوی وي. ګنده بوی نه مراد تاسو هر څه اغستی شئ، هغه څیز چې هغه ګنده بوی کوي، بدبویي وي پکې، مرداري وي پکې، دغسې کور ته فرشتې د رحمت نه راځي. ځکه نه راځي چې فرشتې روحاني مخلوق دی او فرشتو ته د هر هغه څه نه تکلیف رسیږي د کم څه نه چې انسانانو ته هم تکلیف رسیږي. اوس موږ او تاسو انسانان یو، موږ او تاسو ته د ګنده بوی نه تکلیف رسیږي. کوم ځای کې ګنده بوی موږ د هغې نه سیډ ته ځو، پوزه پټو،
نو دغه رنګي فرشتې خو بیا ډېر پاک مخلوق دی اخو نوراني مخلوق دی هغې ته هم د ګنده بوی نه ډېر نفرت دی او هغه ځای ته نه ځي چې کوم ځای کې ګنده بوی نو لحاظه خپل کورونه پاک ساتئ د خپلو کورونو صفایي کوئ عمارت هر څنګه وي دی خو د خپلو کورونو صفایي لازمي کوئ په خپلو کورونو کې خوشبویانې ساتئ نو انشاءالله د رحمت فرشتې به ستاسو کور ته راځي چې کله د رحمت فرشتې ستاسو کور ته راغلي نو بیا به ستاسو په کورونو کې خیرونه برکتونه محبتونه به دغه رنګې د اتحاد او د امن فضا به ستاسو په کور کې څلورم هغه کور دی چې په هغې کې جرس لګېدلی وي جرس وایي هغه څیز ته چې هغه ټنګاری کوي مثال دا پیزیبونه شو دا غواګانو ته چې خلک په غاړو کې اچوي دا ټنګاری کوي داسې عجیبه عجیبه نومونه دي د هغې خو هغه څیز چې هغه ټنګاری کوي د هندوانو په دې مندرونو کې چې لګېدلی داسې ټنګ ورکوي دغه کم ټنګاري والا سیزونه چې دي دغه په کور کې یو ټنګاری کوي دغه کور ته به هم د فرشتې د رحمت نه راځي الجرس مزامیر الشیاطین څومره د ټنګاري او دغه رنګي اوازونو والا سیزونه چې دي دا اواز د شیطان دی نو دغه سیزي ته د رحمت فرشتې نه راځي مسلمانانو ورونو د دغې ویډیو او د دغې بیان مقصد مې دا دی چې تاسو هغه سیزونه د کور نه لرې کوئ د کم په وجه چې ستاسو په کورونو باندې د رحمت فرشتې بندې شوي دي نن سبا که موږ تاسو وګورو په هر یو کور کې بې اتفاقي ده اتحاد اتفاق بالکل ختم شوی دی مینه محبت ختم شوی دی ښځه د خاوند سره ورانه خاوند د ښځې سره وران دغه رنګې رور د رور سره وران خور د خور سره ورانه نو یو بې اتفاقي او یو نحوست دی په کورونو کې نو موږ تاسو په کار دی چې دغه نحوست دغه بې اتفاقي او دغه بې اتحادي دغه نفرتونه چې د کم سیز د وجې نه راغلي دي هغه اسباب ختمول پکار دي نو دغه څلور اسباب دي ما تاسو ته په نښه کړه نو امید دی انشاءالله چې تاسو په دې خبرو باندې عمل هم کوئ او دغه سیزونه به هم ختموئ او کوشش به کوئ چې د دغې څلورو سیزونو دعوت نور مسلمانانو ته هم ورکوئ چې هغوی هم د خپلو کورونو نه دغه د نحوست سیزونه ختم کړي او خپل کورونه پاک کړي د رحمت د فرشتو د پاره خپل کورونه چې د هغه پاک کړي او د رحمت فرشتې د هغې کورونو ته راشي د هغې د کورونو نه پریشانیانې او مصیبتونه ختم شي الله رب العزت یې اول ماله او بیا تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العزت یې زموږ او ستاسو په کورونو کې امن اتفاق اتحاد محبتونه دا راولي او د دین او د اسلام د برکتونو محبتونو فضا دی الله رب العزت زموږ او ستاسو په کور کې قایم او دایمه کړي او الله رب العزت د دغه څلورو څیزونو چې دا د نحوست نه ډک دي د دې نه د الله موږ محفوظ وساتي کم مسلمانان وروڼه چې پکې مبتلا دي الله دې هغې ته توفیق ورکړي چې زر تر زره د دغې څیزونو نه ځان خلاص کړي او په خپل کورونو کې د امن اتفاق محبت فضا هغه قایمه کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني